حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د طرفنا یو لقب بل هم ملاو شوی دی چې دا لقب په پوره انسانیت کې بل چاته نه دی ملاو شوی د حضرت آدم علیه السلام نوالا او د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم پوری چې سونه انبیاء علیهم السلام تیر شوی دي نو په دې ټولو انبیاء علیهم السلام کې د هیڅ یو پیغمبر دولونه د چا په نکاح کې نه دی راغلی دا صرف حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته دا فضیلت حاصل لې چې د لقب میلاو شو ذو النورین دو رڼاګانو والا دو نورونو والا د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دو لوریانی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها او حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا دو لوریانی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې یو نبات بل راغلی و دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دا لقب حاصل د دنه مخ کې هیڅ چاته دا سعادت نه دی حاصل شوی چې د یو پیغمبر دو لوریانی دی د په نکاح کې راشي الله رب العزت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دا فضیلت ورکړو دا لقب دی د دې وجنه اکثر خلک تپوس کوي یرا ذو النورین نومي خودي شو کنه شي خوده نو اول نمبر د دې په معنی باندې ځان پویو چې ذو النورین وتولی ویلی کیږي معنی صدا د دې معنی دا دو نورون والا دو رڼاګان والا او وجه صدا یعنی دعوت ولي ویلې شوې دی نو دعوت د دې وجه نه ویلې شوې دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بلوریانی یوې نه بعد بلا چې یو وفات شو نو دا غي نه بعد بل نبی علیه الصلاۃ والسلام ور رب نکاح کې ورکړ او دا دې تاسو په ذهن کې چې ګوري چې دوه خويان دي ژوندۍ نو په یو نکاح کې نشي راتلی چې کله دا یو وفات شنو بل ور بیا ورکول شي نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لقب ودا نو نوم یې خودل جایز دی نوم یې خودې شي لیکن کبه دې نیت یک دی چې دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ نوم یا دا چا نوم نو د نوم د وجې نه نشي خودې په ذهن کې به دا خبر یاد لري چې دا لقب دی ګوري نوم نه دی نو خودل جایز دی لیکن د دغه معنی د وجې نه کسو کې دین دا معنی بدته حاصل نه لہذا اسی په شوق کې وسړي خودل غواړي نو جایز دی خودي شي ادینه بهتر دا چې عثمان نوم کې عثمان ډېر خپل نوم دی خسته نوم دی دا نوم دی نو د نوم د وجه نوم یې خودل پکاري القاب نه یې خودل پکار لقب کو انسان ته د سکارنامه په وجه باندې ملوي